بیت الله شریف خانه کعبه دا د خلکو د پاره د قیام ذریعہ ده. یو مطلب خدا دی چې څنګه د قیام ذریعہ ده، یو مطلب دا دی چې ټول خلق مونږ کی خانه کعبه طرف. خانه کعبه ته مونږ نه سجده مونږ خانه کعبه ته کو خانه کعبه طرف ته کو الله په حکم سره. نو څومره خلق شری نو هغه ټول کعبه شریفه طرف ته چې کوم دي مونږ کی نو ټول خلق کعبه شریفه ته ولاړ. یو مطلب دا شو. او دویم مطلب دا دی چې ترکبه پوری کعبه شریفه دا چې کوم دي موجوده وي نو ټول دنیا به موجوده وي، او چې کله کعبه ختم شوله ټول دنیا به ختم شي. قرب قیامت ته د حبشو بادشاہ حدیث مبارک کې راځي، بخاری شریف حدیث چې د حبشو بادشاہ چې کله قیامت را نږدې شي نو د حبشو نو بادشاہ د حبشي بادشاہ ور روان شي د خانه کعبه د روانولو په نیت باندې. نو دې برازي چې کله مقام بیدا تر ورسی دا د مکه مکرمه تقریبا 100 یا 15 میله فاصله کې یو ځای دی. دا غزا د جدار ورسی د قافله او دا خلک را ورسی دي په خانه کعبه د روانولو په نیت را روان. او چې کله دغه مقام بیدا تر ورسی دغه ته خلک زمکه راخ زمکه به غرب کړه زمکه به تیر کی. دا غینه څخه خلک چې کم پاتې شنو دی با د بادشاہ په اډر باندې لاړ شي د خانه کعبه روانولو پس. څنګه دی خانه کعبه د لاسکی الله جل شانه په اسرافیل علیه السلام د حکم او د شپېلې یا غش شپېلې په کې قیامت شروع شي. نو دا کعبه چې کومه ده د خلکو د قیام سبب دی، د خلکو د قایمېدو د ودرېدو سبب دی. ترکمه پر شدا قایم وي نو د خلک په قایم وي، انسانان به قایم وي، پیریان به قایم وي، ټول دنیا به قایم وي. او چې کله خانه کعبه ختم شوله ټول دنیا به ختم شي.